أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله صدقت يا رب العالمين. پرون دا خبره تیره شو آخري آیات کې چې الله رب العزت فرمای وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، وی چې کوم کسان ستاسو نه بې وادی ودو نو چې پلارانې دي یا موریانې دي میندې د چایي له پکار دي چې دوی له ودونه وکړي یا ودون والا چې کوم دی هغوی ورله ودونه وکړي. اوس الله رب العزت فرمایي که چېرته داسې وه همدکه معاشره ده خلک دي مور او پلار دي هغوی درله واده ونه کړه نو ته به بیا روډ ماسټري نه کړې وایي ته بیا چې دی هیلو های ته نه پرېوځې بیا به ته د ګنټه په 10 روپۍ نه رالې چې هغې ته بیا ټوله شپه پروت یا چې دی فلمونو ته پروت الله رب العزت فرمایي نه وی بیا به هم ته د ګناه نه ځان بچ کړې هسې نه چې اوس په ګناه باندې ورشي چې بس واده مې ونه شي راځه اوس ګناه کوه. الله رب العزت فرمایي نه وی د ګناه نه به ځان لرې ساتې په هر حالت کې. الله وی وليستعفف الذین، او طلب د عفاف دی وکړي د پاک دامنۍ دی وکړي یا وليستعفف الذین څه دی وکړي او ځان دې د ګناه نه بچ وساتي. الله رب العزت فرمایي ځان دې د ګناه نه بچ وساتي هغه کسان لا یجدون نکاحا چې ونه مومي نکاح لره، چې نکاح ونه مومي نکاح دې لا نه ده شوې نو د ګناه نه ځان لرې ساته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې روجي که چېرته شهوت بیا ختمول غواړي نو یو علاج چې دی هغه بیا روجي دی، خو د نکاح په شان نه دی، د نکاح په شان نه دی. ټول عمر په یو کس باندې تبلیغ وکړه، ټول عمر تسبیح ورکړه، تصوف ته کښېنوه، ټول عمر په مدرسه کې وخت تېر کړه، خو د دې علاج د شهوت د ختمېدو په ځای باندې د استعمالېدو دا نکاح ده چې په ځای باندې په خپل وخت باندې نکاح وکړي. پکار داسې وليستعفف الذین، پکار ده چې ځان بچ کړي د ګناه نه، الذین هغه کسان لا یجدون نکاحا چې ونه مومي نکاح لره. نو بعضې کسان خو داسې چې هیله مور او پلار نه کوي او بعضې بیا داسې وي زه کور ویلی نشم. نو کور ته صرف د دې نشي ویلی نور خو هره بلا په هغې باندې خو داسې ورځي په هره بلا باندې چې هغې باندې هیله نه کوي، هره ګناه باندې هیله نه کوي، دې کې ته حیادار شي. دا د بې حیایۍ کار خو نه دی. الذین ها کسان لا یجدون نکاحا چې دی ونه مومي نکاح لره، چې چا نکاح ونه شوله د غربت د وجې یا چې دی دغه مسایل ورته رال نو حتی تر دې پورې اوس دې ځان د ګناه نه بچ ساتي د زنا نه، حتی تر دې پورې یغنیهم الله چې غني کړي د لره الله رب العزت من فضله د خپل فضل نه، چې الله رب العزت ورله مال ورکړي نو بیا به ورله هر څوک رشتې ورکړي. والذین او هغه کسان یبتغون الکتاب چې دی طلب کوي ګوري طلب کوي غوښتنه کوي د مکاتبت مما د هغه څه نه ملکت ایمانکم، مما د هغه چا نه ملکت ایمانکم چې مالکان دي ستاسو ښي لاسونه د هغې. پخوا به غلامان و هغې کې 3 قسمونه یو پکې مکاتب مکاتب به هغې ته ویلی شو چې یا به ورته خپله آقا ووي چې د چا به غلام او یا به هغه به ورته ووي چې هلکه مثال په طور 10,000 روپۍ ماله راکړه ځکه ګټې او که د چا نه زکات هلې او که هر څه هلې بس ته آزاد. د غلامۍ یو تصور و هغه زمانه کې چلېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خلک څنګه د هغې نه ریغ کړي بلا اعتراضات یو پکې دغه هم دی، خو د دې دپاره به ته د هغه دور نقشه رامهده کړې به ګورې او اوږد باستې ځان له
خو آقا ورته دا وی چې 10,000 روپۍ راکړه مثال به طور زه ته آزاد یې هغه به 10,000 روپۍ بیا را پیدا کولې دې ته مکاتب ویلی شي. یا ده ورته خپل طرفه وایي چې یاره ما ته صحت کېده به زه به هغه پیسې درکړم ما به آزاد کې زه آزاده زندګي تېروم هغه به ورته وایي چې زه صحیح د دونه پیسې را پیدا کړه. نو الله رب العزت فرمایي والذین هغه کسان یبتغون الکتابه چې دې مطالبه کوي ستانه د کتاب یعنې د مکاتبت مما د هغه چا نه ملکت ایمانکم چې ستاسو ښي لاسونه د هغې مالکان دي. نو چې انسان تا په یو علاقه باندې حمله وکړله نو لومبنۍ به دا وه چې قیدیان په قیدیان سره بدلېدی شي. بیا دویم نمبر دا ده چې تا څه وکړل د هغې نه دې که چېرته داسې احسان دې ورسره وکړه داسې به دې پرېښودل که دغه شان دې نه پرېښوده بیا به دې تسلک شانتې مال واغشته ورته به دی چې زه دا ستا کس دا مې درته آزاد که در پرې مې ښوده. او بله مسله بیا دا و که چېرته دغه مو نه شو نو بیا دا د مسلمانانو قیدیانو مسلمانانو باندې به مشر تقسیم کړه به دا ستا غلام شه دا ستا غلام شه دا ستا غلام شه. اوس ته دغه مسلمان خوښه وه که ده آزادو او که نه آزادو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې بله فضایل ویلي وغیره. خیر نو بیا د مسلمان خوښه وه چې ده ورسرې ده آزادوم او که نه آزادو. نو اوس که چېرته زنانه به وه که هغه اهل کتابه وه یهودڼه وه یا عیسایڼه نو بیا د هغې سره د بیبي په شان تعلقات هم انسان ساتلی شي بغیر د نکاح نه. او که چېرته خو چې خپله ویځئ او که چېرته هغه هنده ووي یا سیکه وي یا نور مذاهب چې آسماني مذهب نه وي نو هغې سره بیا چې دی تعلقات د ښځې په شان نشته صرف خدمت به دی کوي. دا خلک چې خوبونه ویني به پلانکي ځای به ورشو مونږ به پلانکي وکړو دا داسې کیسې دی به څه وایي. نو خبره داسې ده چې کله مذهب آسماني نه وي نو بیا د هغې د سره دغه تعلق نشته. یوه دکه شان چې دی سړی شه کم هغه غلام شه نو دغه غلام چې دی اگر چې دې ټیم کې زما هیل شرعي غلامان خو په مخ د ځمکه لا نشته ځکه مسلمانان خو خپله راګیر دي نو په خپلو قبلو کې بچ نه دي نو په نور ځایونو کې به صحیح. نو که چېرته بیا دغه سړی وي که دا چېرته اهلي کتاب وي یا عیسایي وي نو مسلمانه جینۍ خو دله نشي ورکولی. او که چېرته بله عیسایڼه هغه کوي یا یهودونه بیا د هغه اختیار دی خو بیا به خدمت کوي د مسلمان او که دی بیا ازادۍ او کار څه کوي دته اجازت. نو په پیسو چې کوم ازادي هغه ته مکاتب ویلی شي او دله زکات هم ورکولی شي. اسلام کې دا اجازه شته وي دله زکات ورکړه چې د ده سټ آزاد شي. والذین او هغه کسان یبتغون الکتابه چې دی څه کوي مطالبه کوي د کتابت دی غواړي مکاتبت لره مما د هغه څه نه ملکت ایمانکم چې مالکان دي ستاسو ښي لاسونه د هغې فکاتبوهم نو تاسو مکاتبه وکړئ مکاتب کېده لره د سره لیکلو کې ان علمتم که چېرته تاسو معلومه کړي وي فیهم په دیو کې خیرا څه خیر وآتوهم اوس الله رب العزت وایي راتګ وکړئ دوی ته من مال الله الذي د هغه مال نه چې الله درکړی دی د هغه مال نه چې الله رب العزت آتاکم درکړی دی تاسو ته. الله رب العزت فرمایي وآتوهم او مال ورکړئ دي ته او ورکړئ دي ته من مال الله الذي د هغه مال نه چې الله رب العزت آتاکم درکړی تاسو ته. تاسو ته مال درکړی دی الله هغې نه دی لره ورکړئ چې ځان آزاد کړي ښه نو دا د استحبابي حکم دی مستحب داسې بل ولا تکرهوا فتياتکم دا اوس خبره ده دا مسله ده. الله رب العزت فرمای ولا تکرهوا فتياتکم ولا تجبروا فتياتکم تاسو خپل جنکه مو مجبوروي علی البغاء پزینا کولو باندې ان اردنا کچر تغییر عدل تحسنا د پاکوالی لتبتغوا د پارا دی چې تاسو طلب کې عرض الحیات الدنیا یا ولټوي عرض الحیات الدنیا مال د دنیا. الله رب العزت فرمای حکم عام دی نو د دې وجه معنا مې وکړه په جینۍ سره. الله وی او اصل ته دې ځای کې یو بل ته مراد اصل اداره نازل شوی د عبد الله بن ابی دا یو منافق تاسو ته ټول د نوم معلوم دی د سره ډېرې ښکلې وینځې وي سلور یا پنځه دغه ټولې به دا به مجبورولې دې ته به چې زنا به کوي او ماله به پیسې را پیدا کوي. نو الله رب العزت آیاتونه را نازل آیات را نازل کړي چې داسې مه کوئ چونکې هغې هم ظاهرا کلمه وي الله وي داسې مه کوئ داسې مه کوئ
او بیا د دې رستو د ټولو بې غیرتو ته دا خبره ده چې کوم زنانو باندې جبر کوي او زنا کوي هغې ته وایي چې پیسې یا دا اډې چې چلی مختلف نومونه چې موږ ورکوو الله رب العزت فرمایي چې دغه خلک دې څه نه کوي زنانه دې نه مجبوروي په دې باندې چې تاسو زنا وکړئ او موږ له پیسې را پیدا کړي الله وایي داسې نه ولا تکرهو او مجبور دې نه کړي شي فتیاتکم مه مجبوروئ هغه څه لره زنانو خپلو لره جنکو لره مریانو لره علی البغای په څه باندې په زنا باندې ان اردنا که چېرته دې اراده لري تحسنا د پاکوالي نو دا قید اتفاقي دی که چېرته دې اراده لري د پاکوالي نه امام صاحب رحمه الله ځکه فرمایي فالتفا د شی سره التفا د څه نه راځي د مشروط نه راځي نو هغه دا حکم دی ولې چې د چا خوښوي چې ما سر زنا وشي بیا جایز ده څه نه هغې کې هم جایز نه په التفا د شی التفا د مشروط نه راځي نو خبره داره الله رب العزت فرمایي چې زنا به نه کېږي په یو حالت کې لتبتغو ان اردنا که چېرته دې اراده لري تحسنا د پاکوالي لتبتغو دپاره دی چې تاسو ولټوئ دا تاسو دا دونه هر څه د دې دپاره کوئ عرض الحیات الدنیا هغه مال د دنیا دی بیا ایمان هم راوړو بیا هم د مجبورولي ده د وینځوي نو الله وایي ومن یکرههن او هغه چا چې اجبار وکړو زبردستي یې وکړله په زوره زبردستۍ سره یې زنا وکړله جبر یې وکړو نو فإن الله بس یقینا الله رب العزت من بعد اکراههن رستو د جبر د دویونه چې دی دغه جبر وکړو رستو د هغې نه چې ظلم وشو دوی سره فإن الله بس یقینا الله رب العزت من بعد اکراههن رستو د هغې نه چې زور زبردستي وشوه د دوی سره غفور الرحیم الله رب العزت څه دی بخښنه کوونکی او رحم کوونکی دی نو معلومه دا شوه مسله داسې ده که د چا سره په ظلم سره په زبردستۍ سره یو زنانه سره زنا وشله نو په دغه کس خو به حد جاري کیږي خو په دې زنانه باندې حد نشته ځکه دې سره خو په زوره باندې زنا شوې ده یوه مسله دویمه مسله دا ده چې په دې باندې به د قیامت په ورځ باندې عذاب هم نه چې د قیامت پر ورځ پې عذاب نشته او په دنیا کې پې دورې نشته خدای پاک ته خپل حد اوچت کو حد پې نشته د سره نو بیا هر کوجا بودي د کمې راوچتېږي چا به پې ډز کوي ومن د الله رب العزت نه زیات غیرتي ذات بله نشته واحد لا شریک ذات دی ومن یکرههن او هغه چا چې جبر وکړو هغه چا ومن او هغه څوک یکرههن چې هغه سره جبر وشو زیاتي وشو فإن الله بس یقینا الله رب العزت من بعد اکراههن من بعد رستو د هغې نه اکراههن رستو په د جبر د دوی نه یعنې چې جبر وشو د دوی سره پس د هغې نه غفور الرحیم الله رب العزت بخښنه کوونکي او رحم کوونکي دی الله وایي ولقد انزلنا یقینا نازل کړي دي موږ الیکم تاسو ته آیاتونه مبینات واضحه ښکارا الله رب العزت وایي ښکارا هم درته خبرې کړي دي دا زنا ده دا حلاله بیبي ده وستا خو حلالې بیبي لځي که زنا لځي الله رب العزت وایي ښکارا مو بیان کړي دي چا زنا وکړله د هغه دپاره دا حد دی په قیامت کې دا سزا ده چا ځان پاک وساتو د هغه دا صفات دي جنت دی وغیره نو الله وایي صفام بیان کړي دي ولقد انزلنا یقینا نازل کړي دي موږ الیکم تاسو ته آیات مبینات آیاتونه ښکارا واضحه ومثلا او مثالونه څه شي مثالونه من الذین د هغه کسانو نه خلو چې تیر شوي دي من قبلکم وړاندې د ستاسو نه وړاندې چې کوم خلک تیر شوي دي
ګوره د لوط علیه السلام چې کوم قوم ته راغلی و هغوی چې دی په لواطت کې اخته شو نو الله رب په لواطت کې اخته و الله رب العزت پې کومه سزا راولېږله عادیانو سمودیانو سره یې څه وکړه فرعونیانو سره یې څه وکړه نو الله رب العزت وایي مخکې هم درته مثالونه ذکر شوي دي یا تاریخ وګوره زموږ په دې خطو باندې چې کوم خلک تیر شوي دي روان دي الله رب العزت وی مثالونه می درته بیان کړی دي و مثلا و مثال من الذين د هغه کسانو نه خلو چې تیر شوي دي من قبلکم وړاندې ستاسو نه و موعظه خدا قرآن چې دا د کیسو کتاب نه دی دا د درخانه مرخانه کیسې نه دي دا د لیلا مجنون کیسې نه دي دا د الف لیلا میلا کیسې نه دي الله رب العزت فرمایي خلو من قبلکم و موعظه للمتقین دا نصیحت دی للمتقین د نیکوکارو دپاره چې ځان ته نیک وې ځان ته پاک دامنه وې ته وې زما نسل پاک شي ته وې زما نسل باندې زما په سپینه جامه داغ ونه لګي نو الله رب العزت فرمایي چې ځان د زنا نه بچو ساته دا قرآن چې دی دا نصیحت دی ستا دپاره ځان که ته وې چې نسل مې پاک شي د حرام خوراک نه نو د حرامو نه لرې اوسه د سود نه لرې اوسه د رشوت نه لرې اوسه د بیمې نه لرې اوسه د بل پوله مه واخه د بل حق مه واخه د بل ناجایزه قبضه مه کوه الله رب العزت فرمایي و موعظه او دا قرآن چې دی دا نصیحت دی للمتقین دپاره د نیکانو نو متقي څه دی متقي څه بولې خو نه دی چې بھائی دا نه متقي بس دغه دی چې د هر قسمه ګناه نه ځان بچ ساتي دا ټولو نه لویه تقوا چې د ګناه نه ځان بچ ساتي ګوره ها د نافرمانۍ نه یوه او د الله رب العزت چې کوم احکامات دي نیکې اتا ته حکم کړی دی هغه کوه الله رب العزت تیراله توفیق راکړي